لکه څنګه چې په هېواد کې جګړه روانه ده د هېواد په شپږ شمال ولایتونو کې د ښارونو څنډو کې جګړې پراخه شوې دي. ډېرې ولسوالۍ کله د طالبانو لاسونو ته لویږي او کله هم چې حکومت عملیات پیل کړي بیا بېرته د حکومت لا تر ولکې لاندې ورځي. دا چې دغه جګړې ولې یودم زور واخیست او طالبانو د پټې جګړې څخه علني جګړه چې اوس پیل کړې هدف او دلیل یې څه کېدلی شي؟ څه باعث شو چې جګړه یودم دا ډول توده شوه؟ هغه مسایل چې پرې باندې بحث لرو. جنرال وهاب وردګ پخوانی پوځي همداسې په سکایپ له لاره سره دی. بحث ته له ده سره ادامه ورکړو. وردګ صاحب سلام، بحث ته ډېر ښه راغلاست. سلامات اوسئ. وردګ صاحب، کوم عوامل باعث شوه چې جګړې یودم شدت پیدا کړ؟ په یو ډول طالبانو خپل نااعلان شوي عملیات پیل کړل. سلام تاسو ته او تلویزیون ویډیو ته وړاندې کوم او خدای دغه شهیدانو وبخښي چې د هېواد او د دې ملت په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي، که نظامیان دي که ملکي دي، خصوصا نظامیانو ذات قرباني ورکړې ده. یو خو د امریکا او ناتو د قوتو وتل د افغانستان په جبهه باندې او په غیر منظم یو پلان باندې شروع شوه. یعنی کله دی په دو کې سستوالی راولي، کله تیزوالی، یعنی زیاد سرعت ورکو. یو دوم په دوحه کې د افغانستان او د طالبان، د افغانستان د حکومت او د طالبان په مابین د خبرې چې شروع شوې، نو د مذاکرې د میز په سر باندې باید هلته دی چنې ووایي. په چنو ویلو کې څوک زیات قدرت لري، څوک زیات نفوذ لري او د چت کنټرول باندې زیات خاوره ده. په دې خاطر دویمه خبره چې ده، متاسفانه بدبختانه طالبان هم د سوی خواته علاقه نه درلوده او در دولت هم چیغې ویلې چې موږ هم آمادگی نیولې جنگ ته او دی هم تنها تبلیغ کولو، نو په ظاهرا کې آمادگی نه وه داره او دغه دوی. درېیمه خبره چې ده، د موږ بدبختي د همسایګانو سره د پاکستان او د ایران او دغه زیات مداخله کوي او چین او روسیه بیا کم مداخله کوي، خصوصا پاکستان و ایران زیات مداخله کوي. د دې هم د طالبانو ته یعنی حمایه کول د دې نه او طالبان ته وی چې تاسو د نظامی نه قدرت بعد ځایونه ونیسئ. نظامی دیگران زور ښکاره کړه چې دولت د تاسو خواسته او خواهشات او هرچه چې تاسو غواړئ هغه قبول کړه. دغه څو موارد شوي دي چې جنګونه زیات شدت پیدا کړی دی، خصوصا په افغانستان په شمال او ولایتو کې. یعنی آیا دغه عوامل د مدیریت وړ دي او که نه قصدا نه مدیریت کیږي؟ داره موږ باید اشتباه دلته د دې دولت ډېره غټه اشتباه وه. داره د تاسو تلویزیونه درې میاشتې تمخ د نورو تلویزیونونه لکه شمشاد و لکه تورونیوز و لکه خورشید و لکه تلویزیون یک و لکه ملی موږ چیغې ویلې. ما څو دفعه چیغې کړې. زه اسناد لرم دلته، د ما سره اسنادونه شته چې زه غږېږم له تاسو د اسنادونه ما سره. ما دلته چیغې ویلې چې تاسو تشریفاتي سفرونه ولایتو، قطعات و جزوتامو ته مه کوئ. تاسو مسلکي سفرونه وکړئ. هلته وګورئ چې څه شی، څه مشکل دی، څه کمبودات دی، څه شی اکمال کوي. لکن دی د خبرې څوک نه اوري. یعنی دغه عوامل پیش بیني شوي وو خو قصدا یې مخه ونه نیول شوه، همداسې یو څه؟ چېرته ونه نیول شوه؟ اول د موږ نواقص په ولسوالیګانو کې دی، په رهبري د ولسوالیګانو کې نواقص وو، په کمبوداتو په اکمال نه اکمال د ولسوالیګانو کې وو، په رهبري کې وو. دوم نواقص د موږ په مهارت په ولایتو کې دی، په رهبري د ولایتو کې دی، په سلیقه، په روابط، په شناخت. موږ اشخاص و افراد به ولایتو تعیین کردن، هم قماندان، هم رئیس کشف استخبارات، هم والی. دونه وایستل د پټیکو په دوه میاشتو کې، په یوه میاشت کې والی تبدیلي
تغییر و تبدیل لکه زه دا اوس درته لکه د غزني لکه د وردګ لکه د زابل دا وایم دا زر تبدیلېږي ولې تبدیل لکه د هرات مثال مې درته راوړ دا اته درېیمه خبره چې وه موږ د ولایتونه په زون باندې تبدیل د موجودیت د زون نشته دغه قماندان د قرودو چې درې څلور یا پنځه یا شپږ ولایتونه مسؤلیت لري دغه قماندان د قرودو هلته دغه والیان څه رقم اداره کوي زون څلورم شی چې دی دلته په مرکز کې په رهبري د قوتای امنیتي و دفاعي کې ښه تصمیم ونیول شو سرپرستان راغله غیر مسلکیان راغله غیر حرفوي راغله په 2 ځای کې راغله پنځم خبره چې ده راځئ چې اوس قضاوت وکړو تاسې نظامی اشخاص افراد متخصصین په ارګ او په شورای امنیت کې څوک دي تاسې نشئ کولی چې جنګونه د ټول جنګونه د فیسبوک د لارې نه د کمپیوټر د لارې نه تاسې اداره کوئ تاسې دا نشئ کولی دلته جنګ دی په جنګ کې باید په سترګو وویني او مسلکي اشخاص وي شپږم خبره چې ده دغه جنګ چې شروع کېدلو مخکې د هغو نه باید یوه نظرخواهي شوې وای د چا نه دغو اشخاصو افرادو نه چې با تجربه و نظامیان پخوانی تجربه درلوده دانش درلوده پوهه درلوده دو نه یوه نظرخواهي کړې وه چې موږ څه وکړو تاسې موږ ته د دې وطن په مقابل کې هر څوک مسؤلیت لري په کور ناستو کدرون څخه یو ځل بیا استفاده کولی شي دغه جګړه مهار کړي او یا هم مخکې دغه استفادې کولی شو چې مخنیوی د دغه حالت کړی وای اوس خو تقریبا 2 ولسوالیګانې سقوط کړی دی موږ دا تشخیص نه کړ د امنیتي بخښنه غواړم د ناتو او د امریکا قوتونه چې وتل د موږ د کتاب ټیټ وو یعنې په ټولو ولسوالیګانو کې موږ د کتاب راټول نه کړ هغه ولسوالیګان هم کلکې نه کړي چې ستراتیژیک اهمیت لري موږ دغه ټولو ولسوالیګانو ته په یوه سترګه وکتل دا غلطه وه باید موږ د کتاب خپل راټول کړي وای هغه ولسوالیګانې چې ستراتیژیک اهمیت او ارزش یې درلود هغه هم کلکې کړې وای نور یې پرېږدی اوس متاسفانه بدبختانه موږ هغه ستراتیژیک اهمیت او ارزش چې ولسوالیګان لري هغه هم د لاسه ورکړي هغه نور یې پرېسته کوي وردګ صاحب اوس په ټوله کې دغه اوضاع د مدیریت کېدو وړ ده او که نه او که چیرې ده د کومو عواملو په اساس کومې کړنلارې باید په نظر کې ونیول شي چې دغه اوسنی وضعیت چې ډېر بحراني کېدو په حال کې روان دی حد اقل یو څه مدیریت شي اولین شی چې دا اتحاد و اتفاق دی موږ که دغه ټول افغانان چې دلته په دې خاوره کې ژوند کوي او افغان ځوان بوي په دو باندې وطن ډېر ګران دی خیر دی که د یو چا قد وړ دی یا لوړ دی یا رنګ تور دی یا سپین دی دا څه ونه ګرځو موږ با احساسه وطن دوسته خلک راټول کړو هغه څوک چې بد شي هغو ته باید راز د دوستي وړاندې کړو ګوره موږ په ډېر بد حالت کې وو اولین شی چې دی د سیاسیونو او رهبرانو تمابین اتحاد و اتفاق باید دا راشي دا چې رانشي ډېره مشکله دوم شی چې دی موږ باید د کادرو په تعیینولو کې تفریقه ونه چوو چې دا پښتون دی دا تاجک دی دا ازبک دی دا مجاهد دی دا غیر مجاهد دی دا پرون د ما په ټیم کې ونه نه دی درېیمه خبره چې ده موږ باید پاک عمل وکړو دا اوس څومره بدې خبرې دي په بعضو اشخاصو افرادو په تعیینولو د والیانو کې څومره بد یا به رښتیا وي یا به دروغ وي زه نه پوهېږم ولې داسې خبرې دي څلورمه خبره چې ده موږ پوه هوښیار با دانش اشخاص یوه کمیته د نظامی باید جوړه شي دغه نظامیان باید طرز و تفکر نظر او د دې جنگ
د مهارولو په خاطر باندې خپله مفکوره سر قماندین اعلی ته ورکړه. راځئ اوس قضاوت وکړو چې دغه شورای امنیت چې ډېر ځان دخیل بویي، ته ماته متخصص نظامي په شورای امنیت کې ماته راوکړئ. اوس یوه پوښتنه بله چې پیدا کېږي هغه دا د وردګ صاحب چې په دا اوس وخت کې چې د جګړې شدت دی، د ولسوالیو تسلیمي، د نړیوالو خاموشي، دا څه پیغام رسولی شي؟ سړی داسې فکر کوي چې امریکایانو د طالبانو سره پردې شا کوم شی لري دی. دغه پلان د امریکایانو ولې نه افشا کوي موږ ته چې د افغانستان داسې پټ مسایل شته دی چې د امریکا لاس یې تړلی دی او چپه خوله دی اوس؟ بله ستاسو په نظر څه کېدلی شي دغه مسایل؟ امریکا د طالبانو سره پردې شا یا هغه توافقنامه چې په دوحه کې امضا کړې یو خو کلیات یو په هغو کې بعضې جزئیات هم شته دي، چې دا هغه موږ ته نه دي افشا کړي، د دولت هم بعضې نه دي افشا کړي، بعضې د دولت دغه یو څو نفره به شاید په پوهېږي، خو دوی هم ځانونه چوپ نیولي دي او د ملت یې نه افشا کوي. هغه ته یو امریکا صادقانه د افغانستان د سولې په رال کې قدم نه ایږدي، نه امریکا. پاکستان وزیر د خارجه ویل چې دغه طالبان ټول په افغانستان کې دي. دا د موږ په سترګو کې د ټول هیوادوالو د ټول جهان په سترګو کې خاورې واچولې. دغه څوک د تدارکي چیرې، د اکمالي چیرې، د پیسې د مهمات چیرې دي، د کورونه چیرې دي، د کمیټې د کویټې د میرامشان بکنه غواړم او د پېښور چیرې دي. دغه ټول پاکستان په دروغو باندې وایي چې زه په افغانستان کې سوله غواړم. په افغانستان کې سوله مه غواړه، په افغانستان کې د مداخله قطع کړه. دا دروغ وایي. یعنې تاسو وایي چې دغه مداخله یا دغه چې جګړې شدت موندلی، سولې پروسه یو ډول مبهم حالات سره مخامخ ده، مداخله د همدغو هیوادونو د دې باعث شوي چې هر ورځ په تېرېدو سره نوي خنډونه ایجادېږي، جګړه شدت مومي؟ بله پاکستان ایران زیات مداخله کوي، دا دوه مملکتونه زیات مداخله کوي. بعضو د سیمه ییز هیوادونه دي او د جهان هیوادونه دي چې زیات مداخله کوي. د افغانستان په زموږ په هیواد کې دغه زموږ هیواد ډګر د نیابتي جنګ ګرځولی دی او خپلې ګټې لټوي او موږ متاسفانه بدبختانه بې اتفاقي کوو، بې اتفاقه یو. یعنې ظاهرا خو دغه هیوادونو چې تاسې ورته اشاره وکړله ټټر وهي د همکارۍ په ځانګړې توګه پاکستان د دوی د ستراتیژۍ عمق پر کومو موضوعاتو باندې راټول دی؟ تمرکز یې ډېر پر کومو موضوعاتو دی؟ د پاکستان اول وزیر د خارجه بیخي نمایانه کړه. خط ډیورند خط دی، د یوې چې دا باید په رسمیت وپېژندل شي. او د دې په افغانستان کې په کوم کې دا دی چې دې ته یو داسې حکومت راشي، یو داسې دولت راشي چې څه دی غواړي هغه باید عملي شي. او درېیمه خبره د دې اقتصادي خبره ده. اقتصادي خبره د موږ د معدناتو د دون استفاده او د دې لاره باید بدون د کومو موانع نه د آسیا میانه ته وي. دا درې شیه دی حتمي غواړي. او دی چې وایي په گفتار کې دا گفتار صحیح نه دی، په عمل کې دی پیاده کړه. په عمل کې دی وکوي چې موږ وپوهیږو چې رښتیا دغه دی په عمل کې دا کار کوي، مداخله په افغانستان کې نه کوي او دی سوله غواړي. او څلورم شی چې دی مداخله د هند وه چې د هند باید نفوذ په افغانستان کې کم شي او موږ ته توجه وشي، د موږ دفاع او د موږ سره زیات روابط نږدې شي او خصوصا د نظامیانو د تعلیم و تربیه، تجهیز او اکمال چې دا اوس په هند کې تعلیم و تربیه کېږي او څه کومکونه هند هم کوي په نظامی بخشو کې، په بعضو ځایو کې کومکونه هم کوي او خصوصا په اقتصادي بخشو کې زیات کومکونه کوي. پس دی وایي چې دا کومکونه د هغو سره کم کوي، د موږ سره زیات کوي. وردګ صاحب، اوس که چیرې وضعیت همدغسې روان وي او مدیریت نشي، فکر نه کوي چې هېواد د سقوط پولې ته ورنږدې کېږي؟
وضعیت کنټرول او دغه ډېره مشکله ده. زه دعاوې کوم دغه رهبري د وزارت دفاع او داخلي ته چې د خدای توان ورکړه او دا وضعیت کنټرول کړه، خو ما ته ډېره مشکله ښکاري. یعنې دغه ولسي پاڅونوال چې اوس راپورته شوي دي ډېری ولایتونو کې کولی شي جګړه مهار کړي؟ دا مې یوه غټه معذره ده، یو درد سر ده. د دونه باید سترګې پټې نه کړو. دا درد سر ده، یوه غټه معذره ده. د موقت دپاره ښه دي، لیکن د زیات وخت دپاره یوه معذره یو درد سر دی. ګوره دغه دا څوک چې راپورته شوي دي دغه مهدي او دا اعظمي یوه میاشت، پس د یوې میاشتې نه دی مې شوی باطن مهماتو سزا غواړي، معاش غواړي، تنخواه غواړي. دا هم یوه غټه معذره ده. خو وردګ صاحب ډېری بیا په دې باور دي چې دوی ټینګه اراده نه لري او کېدلی شي دا هم یوه پروژه وځي. فکر کوئ موافقه یاستئ چې دا به هم د کوم هېواد یوه پروژه وي؟ خدای دې وکړه چې د ډاکټر نجیب د وخت عمل بیا اجرا نه شي. زه ډېر ډارېږم په دې باندې او ډېر تشویش هم راځي. او خدای وکړي چې دغه مرکزي دولت دی د توان و قدرت پیدا کړ چې دی صحیح منظم یې کوي. منظم یې په دې باندې چې یو کمیسیون باید په مرکز کې وي او په هر ولایت کې یو کمیسیون ورته جوړ کړ. په هر ولایت کې دا کمیسیون باید د وزارت دفاع داخلي او کشف او ملکی او د واحد ادارې باندې باید جوړ چې په هر ولایت کې او چې دی راجستر کړ او چې دی څو نفره دي. مثلا یو نفر وایي زه 1000 نفر لرم، هغه به 1500 نفر لري او دی به اعاشه باطه و مهمات و سلا و معاشونه د 1000 نفر اخلي. دلته هم یو جنجال دی او یو درد سر دولت هم دی. ښه ده چې دا اوس خو دی قد ارم کړی دی او د طالب په مقابل کې واجب شوي دي. دا یو ډېر ښه اقدام دی، یو ښه هغه دی. خو خارجي طبعا یعنی فکر نه کوئ چې حکومت ته به بیا د جګړې مدیریت سختیږي؟ یعنی د دا ډول خپل سړیو نیونه او یا هم کېدای شي نفوذي افراد په دوی کې ځای ونیسي، حکومت د جګړې د شدت ترڅنګ بیا دوی کنټرولولی شي؟ ډېر زیات. اوس خو یو تهدید هغه دی که نه، طالب دی یو طالب دی تهدید. هلته به تهدید څو جزوي نوعې پیدا شي، هغه به خواسته خپل ډېر په دې دولت باندې عملي کړي. ډېر زیات او ډېر شدید تهدید به مرتوي دې دولت ته او هر څوک چې وي دې دولت ته، هر څوک چې په لاس کې وي او دې نظام ته به یو ډېر غټ تهدید وي. ولې هلته به څو جزیې وي او دی به خواسته خپل نمایانه کړه او ولې دی به مصرف وي او نمایانه به وي. بس دی خپل خواسته بیا عملي کولی شي. کې په عملي کولی شي. څه فکر کوئ وردګ صاحب چې ولې دولت دغسې یو اقدام ته اجازه ورکړه یا په دغسې یو اقدام یې لاس پورې کړ؟ البته دا خو د ډېرو کلیدي وزارتونو چارواکو په وسیله باندې پاڅونوالان راپورته شول یا وهڅول شول. ځکه تیرو کې هم دغه ډول ډلګۍ جوړې شوې وې خو ښه نتیجه یې ورنه کړله. تفاوت دوی دا ځل په څه کې ګوري چې دغه ډول یو کړنو ته اجازه ورکړل شوه؟ د دولت و حکومت د سخت وارخطا شد. د طالبانو د نفوذ و طالبانو پیشروی او د ولسوالیانو سقوطېدل دی وارخطا کړ. دی مجبوره شول چې داسې یو عمل ته لاس واچوي د موقت دپاره. مجبوره شول. دی چې مجبوره شوی نه د عمل دغه دی نه قبلول. دی مجبوره شول په خاطر د دې باندې پیشرفتونه ځکه زیاتې شولې. تاسو ولیدل چې هغه اساسي استراتیژیک ولسوالیګان هم د سقوط په حالت کې سقوط شولې. یعنی وردګ صاحب اوس څه باعث شول دوی دومره وارخطا شول؟ آیا یوازې طالب دی چې دومره قوت سره جنګیږي؟ دوی دا تشخیص کړه چې یوازې طالب نه دی، د دې سره نور هیوادونه او یا هم القاعده یا داعش ورسره ملاتړ دي او که نه دلیل یې څه و؟ دغه القاعده تقریبا په حدود 700 نفره چې په افغانستان کې دي او داعش هم اکثرا وخت
دا دولت چیغې وهي چې موږ داعش محو نابود کړو، لیکن داعش محو نابود نه دی، نه د بینه تللی دی. داعش هم ډېر ته قوي دی، خصوصا په شرقي ولایتو کې او په شمال شرق ولایتو کې ډېر ته زیات قوي دی. او د داعش ایرانیان هم زیاد وهم و بیم لري او دی هم نه پرېږدي چې داعش فراه و نیمروز و هرات دغو ساحو ته یا هلمند دغو ساحو ته زیات نفوذ پیدا کړه په خاطر د دې باندې چې د دې اختلافات مذهبي اختلافات دی د داعش او د ایرانیانو ترمنځ. دا اوس هم په فراه او په نیمروز باندې چې ایرانیان زیات کوشش کوي او د خپل خلک راولیږي، اجنټان راولیږي او ته نفوذ زیات دی د داعش په خاطر باندې چې هغه مځکې هغه ساحې دی ته نفوذ باندې راولي. یعنی وردګ صاحب امریکا د کوم تضمین له مخې دغه خبره کوله چې ګویا القاعده طالبان به له القاعده یا داعش سره اړیکې پرې کوي؟ دی هلته په دوحه کې طالبانو چې دغه موافقتنامه امضا کړه، هلته یو جزء دا و چې طالبان به د داعش او خصوصا د القاعدې سره خپل روابط قطع کوي. لیکن دی روابط ډېر مشکل دی قطع کول، ولې دی ډېر دوستانه روابط لري او دغه القاعده دی چې طالبان سپورټوي د نظامي دینګانه او په عربي مملکتو کې دی ته مالي کمک راټولوي. او بل دی روابط خوني دوستانه هم لري، یعنې یو د بل دوستي هم کړې ده. او دغه القاعده د دې طالبانو په لمن کې راپورته وشته وکړه او د اوس هم د دې په دی بستر ورته آماده کړی دی او د دې روابط دی خو وایي چې موږ روابط ورسره قطع کړي دي، خو داسې معلومیږي چې تر اوسه روابط تنها په لفظ قطع کړي، په عمل کې تر اوسه روابط شته دي. او د طالبانو سره القاعده او داعش هم په بعضو ځایو کې کمک کوي، د دې هدف او مرام یو شی دی. یعنی د دې ترڅنګ اوس د افغاني او پاکستاني طالبانو یو ځایوالی څومره خطرناکه تمامېدلی شي؟ پاکستاني طالبان د پاکستان په ضد باندې دي او ډېر ته بعضې ساحو کې شته دي، بعضو ولایتو کې لکه د سرحد ولایتو کې یا په شرق کې یا په جنوب کې شته دي. هغه د پاکستان ته هم درد سر دی، خو ای کاش کې چې دی هم داسې وکړي وسوځي دولت ملت نه لکه موږ چې کړی یو موږ درته سوځو کوونکي دی به هم یو وخت دغه لمبې ورشي دی ته هم دی به هم وسوځېږي. او دغه طالبان افغاني او پاکستاني طالبان تنگاتنگ ډېر نږدې روابط لري، هم په افغانستان کې هم د پاکستان په آینده مسایلو کې. اوس د حل لاره څه کېدلی شي؟ فکر کوئ چې دغه وضعیت به مهار شي یا د ولسي پاڅون کوونکو په ملتیا او یا هم حکومت به د دې توانایي پیدا کړي چې بالاخره دغه جګړه مدیریت کړي؟ د حل لاره اول موږ باید د مذاکرې لارې ته ولاړ شو، د تفاهم او د سولې خواته. دوم امریکا کلی د سولې د افغانستان د امریکا او د پاکستان په لاس کې ده. امریکا باید فشار راولي په پاکستان چې سولې ته غاړه کیږي او پاکستان دې په طالب باندې فشار راولي. امریکا خو تل جار وایي چې موږ فشار پر پاکستان باندې راوستی. دغه فشارونه کافي دي او که نه باید دغه فشارونه اوږدمهاله او واقعي فشارونه اوسي؟ دا فشار په لفظ کې نه وي، په عمل کې وي. امریکا هم په پاکستان فشار راولي، هم په طالب باندې چې طالب به مذاکرې میز ته کېنوي. امریکا هم په دې دولت باندې فشار راولي چې دی هم مذاکرې ته کېنوي. په دې دولت کې دوه ګروپه دي، یو ګروپ یې سوله مني، یو ګروپ یې نه مني. یعنې د دې تریبون د دولت یو ګروپ مخالف د سولې چیغې جګوي او یو ګروپ یې مني. د موږ په مابین کې موږ باید سیاسون او رهبران اتحاد و اتفاق په خاطر باندې یو اتحاد و اتفاق، یو شورای عالی دولتي حقیقي یعنی وایي چې اوس وخت د دې رسېدلی دی چې بالاخره حکومت باید فکر وکړي
دغه اختلافات یا دغه کارونه چې دوی راخیستي دي د دښمن ژرندې ته د اوبو ورکولو په معنا نه دي؟ دولت باید د ټولو خودخواهی و یکتازی و د انسان تیر شي یو اجماع سیاسی و رهبری مابین ته راولي چې ټول سیاسون د ما مطرح به 2-3 نفره نه دي چې تمام ورځ هغه ناست وي. ټول سیاسون او رهبران چې د دې دولت ته خفه دي هغه د په ځان راټول کوي او شورا دې جوړ کوي او مشوره دې ځینې غواړي. هغې کار کې دا مشوره ته مخ غوښتې وه باید د دولت دا مشوره ته مخ هم د نظامیانو نه غوښتې وی هم د ملکیانو نه غوښتې وی چې څه وکړو راشئ موږ ته مشوره راکړئ. لیکن دی په خپل آس باندې سواري دي آس ځغلوي هېڅ پکې نه دی. خو وردګ صاحب یوه مسله دا ده چې دوی خو ظاهرا غږ کوي، مثلا ظاهرا دوی وایي چې ټول باید منسجم شي، یوه ملي اجماع رامنځته شي، له خپلو ګټو تېرېدونکي یوستو او د ملي ګټو لپاره شخصي ګټې نه څخه تېرېږو او قرباني ورکوو. فکر کوي هغه څه چې دوی خپله بیانوي پرې باندې باور لري؟ نه لري. تاسو د تیبون د دولت ګورئ چې بعضې اشخاص اخطارونه ورکوي، تاسو ښه ګورئ. تاسو سخنگویان ګورئ چې څه رقمه د دی په مدور میزو کې زه وینم بعضې سخنگویان چې دی څه رقم الفاظ استعمالوي. یو رهبری د دولت ده، یو رهبری د نظام ده، یو سخنگویان دي. سخنگویان هغه الفاظ استعمال نکړه د خوینې ونیوزي چې باعث د بېاتفاقي کېږي. لکه متاسفانه سخنگویان داسې الفاظ استعمالوي چې سړی داسې فکر کوي چې دا اوس یې ټوپک په لاس کې دی او همداسې وارونه کوي. دغه الفاظ اصلاح کړه. موږ باید د اصلاح خواته، د سولې خواته، مذاکرې خواته، تفاهم خواته، یعنی اوس چې وروستیو کې کومې ګمارنې همدغه د سخنګویانو یا وایندویانو په برخه کې په ځانګړې توګه کلیدي بنسټونو کې حکومت راوست، ګویا اوس یې درک کړي چې دغه ترخه ژبه باید ونه کارول شي او دغه ادبیات باید سولې لپاره زیان رسوي او جګړې ته لا هم شدت ورکوي. همدغې لپاره بله موږ تر اوسه د سولې الفاظ، د سولې کلمات په خپلو خبرو کې، په خپلو مصاحبو کې نه استعمالوو. همیشه د جنگ، د تشدد، د مخالفت، د بعضو الفاظو نه استفاده کوو، بعض کلمو نه د وحشت، د جنگ د دغو نه استفاده کوو. پس په دې اساس باندې موږ باید د خپل الفاظ که جنگ هم د طالب و د دولت تر بین جنگ هم ده باید موږ د سوی الفاظ او د سوی خواته در زمینه باید مساعده کو او سوی خواته باید حرکت وکو او د سوی الفاظ باید استعمال کو. که جنگ هم ده نو جنگ خو دواړو خواو ته دی. جنگ خو هم اشتباه په طالب کې ده، هم اشتباه په دې دولت کې ده چې بعضې شیان دا دولت نه مني، بعضې شیان طالب نه مني. او جنگ خو دغه دواړه جنګونه بخښنه غواړم، دا دواړه جنګونه خو د بیرونه سازماندهي کېږي. د جنگ خو د افغانانو جنگ نه دی، دا خو د خارجیانو جنگ دی، موږ ته راوړی دی او ګټې د هغوی یعنی هم جګړه له بهره سازماندهي کېږي او هم د سولې روانه پروسه. دواړه جنگ دغه سوله دوه بوده لري، یو داخلي یو د خارجي. جنگ هم دوه بوده لري، یو داخلي بوده ده چې در ضعیفه دی، خارجي بوده ډېر قوي ده چې هغه همسایګان د سیمه ییز هېوادونه دي او د جهان هېوادونه دي چې ډېر ته مداخلې کوي. دواړه لکه موږ متاسفانه بدبختانه په د 2 څلوېښت کاله کې چې موږ جنګ په دې هېواد کې، په دې بدبخت هېواد کې چې شروع شوی دی، موږ هېڅ وخت پس د هغو نه چې موږ سولې ته ولاړ شو، په مذاکرې په میز باندې کښېنو، بیا یو بل ته وایو چې والا ما هم اشتباه کړې، تا هم اشتباه کړې ده. دا بیا اشتباه پس ته وایو، پس ته وایو. په اوله کې موږ دا خپل اشتباهګانې نه وایو، متوجه کېږو نه وایو. ډېره مننه وردګ صاحب، سلامت اوسئ.